जमयती गुंडागर्दी नामंजूर जुर्मानों की रकम का दिया जाए। د صحافي شاه فیصل افغاني د گرفتاری وارنټ جاری کولو خلاف 13 ورځ چکدره پریس کلب او ټریډ یونین د انتظامیې خلاف احتجاجي مظاهره وکړه. مظاهرینو په 15 ورځو کې دننه د اسسټنټ کمشنر او ایډیشنل اسسټنټ کمشنر چکدرې د تبادلې مطالبه وکړه. دوی زیاته کړه که په 15 ورځو کې د انتظامی افسرانو تبادله ونه شوه نو د ټول ملکن ډیویژن صحافیان به په احتجاج وي. ټریډ یونین به بازارونه بندوي او هړتال به کوي. په دې موقع شاه فیصل افغاني وینا وه 13 ورځو کې ایډیشنل اسسټنټ کمشنر چکدره راووتو او څه دوکاندارانې په هغې باندې تشدد وکړو، هغې په څپېړو باندې ول، بیا یې هغه بوتله تحصیل ته او په خپل حوالات کې بند کړه. د دې واقعې چې کله ماته اطلاع میلاو شوه نو زه لاړم او چې ما هلته کې حالاتو کته دکانداران په حوالات کې نه هغه په یو ټارچر سیل کې هلته کې بند دي، نه هغې ته پکې و نه هغې د ناستې ځای و نه د هغې سره اوبه وي. په دې سخته ګرمۍ کې په دې سور حل کې هلته کې په هغې باندې دا تشدد شوی و. دغه واقعیت چې کله ما ریپورټ کړه د هغې نه پس انتظامیه په اشتعال کې راغله. بیا د تیر 15 میاشتو نه ما د دکاندارانو د تاجر برادرۍ په هغه جرمانو باندې کار کوو چې د مقامي انتظامیې د طرف نه هغې 50 هزار روپۍ 1 لاک روپۍ 20 هزار روپۍ 10 هزار روپۍ جرمانه کیږي او اطلاعات ما ته دا راتله چې دغه جرمانې د سرکاري خزانې په ځای باندې د دې افسرانو جیبونو ته ځي. ما په هغې باندې کار شروع کړو او په هغې باندې بیا ما یو ریپورټ جوړ کړو. بیا د تاجر برادرۍ د ټریډ یونین صدر فیض الغفور صاحب په هغې باندې خپل یو موقف ورکړو، جایز موقف یې ورکړو چې که دا جرمانې د سرکاري خزانې په ځای باندې د دې افسرانو جیبونو ته ځي نو دې نه پس به بیا موږ نورې جرمانې نه ورکوو. بیا د هغې انتظامیې په رویې باندې خبره وشوه چې د هر چا سره د دې رویه د بدتمیزۍ د هر چا سره دی په بد اخلاقۍ باندې پیش راځي، په هغې باندې دې خبره وکړه. انتظامیه نوره په اشتعال کې راغله او بیا په یو بې بنیاده درخواست کې په یو پلانټډ درخواست کې نه د سمن جاري کیږي، نه ماته دغه درخواست فوټوسټیټ میلاویږي، نه ماته څه قانوني لار راکړی کیږي. سیده زما خلاف د ناقابل ضمانت وارنټ گرفتاری جاری کړه. پولیس ته وی د گرفتار کوي ماته پیش کوي، لیوی ته وی د لاس ته هتکړۍ واچوي ماته پیش شي. په هغه موقع باندې بیا تاجر برادري، صحافي برادري، زمونږ وکلا برادري دا ټول په اظهار یکجهتۍ کې زما سره ملاو شو او ټولو دغه خبره وکړله. انتظامیې ته دا یو واضح پیغام ورکو د چکدرې وکیلان صاحبان، د تیمرګري بار وکلا برادرۍ د هغې زموږ سره برفور تعاون دی. زه د هغې شکریه هم ادا کوم. دغسې د ټریډ یونین چې زه د هغې شکریه ادا کوم. هلته کې زموږ هغه درخواست روان دی، د دې نه فایل غوښتی دی، د دې نه ټول ریکارډ غوښتی دی، د دې سره نور څه پاتې نه دي. اوس په سیشن جج صاحب په هغې باندې فیصله کوي. زموږ یقین دی چې یاره سیشن جج صاحب په هغې باندې په انصاف باندې مبني چې کوم دی نو فیصله کوي. او د هغې په نوټس کې دا ټولې خبرې موږ راویستې دي چې واقعیات د کوم ځای نه شروع شوي، د دې د ظلم او د زیاتۍ نه شروع شوي، هغه څیزونه موږ ریپورټ کړي دي. په دغې وجه باندې دوی زموږ خلاف انتقامي کاروایي شروع کړې ده. مظاهرې ته په خپله وینا کې د پریس کلب صدر جاوید الرحمن وویل اسسټنټ کمشنر صاحب زستانه دا مطالبه کوم په دې فورم باندې ستانه شاه فیصل د جرمانو خلاف دغه غوښتنې زه په حیثیت صدر او صحافي ستانه دا مطالبه کوم تا ته روزانه په تحصیل دینځي کې تو 3 قسم نرخنامې تقسیمې د فوټ والا ځان نرخنامه ده، د جنرال سٹور والا ځان نه ده او د کراني سٹور والا ځان نه ده. نو د هر یوې ځان نه قیمتونه دي. زه ته هغه ټول لرې کوم. زه صرف دا وایم چې فرض که 10 روپۍ جرمانه شي، یو 10 روپۍ نرخنامې قیمت شي نو په ټول تحصیلات دینځي کې د 1000 نه والا د 4000 پورې کم از کم نرخنامې تقسیمیږي. زه به 3000 هم کټ کما، زه به 1000 حساب کما چې په 1000 روپۍ شي 1000 جرمانې 1000 پرچی شي نو کم از کم 10000 روپۍ ورسته جوړیږي. په هغه حساب باندې د میاشتې 3 لاک روپۍ شوې، د کال د هغې نه 36 لاک روپۍ جوړې شوې. نو ایسي صاحب زه ستانه د 15 کالو ریکارډ غواړم چې دا 36 لاک روپۍ چې په 5 کلو زر برکې د دې ریکارډ مال راکړه. آیا دا ته د حکومت په خزانه کې جمع کړي دي که دا ته خپل جب ته اچولي دي؟ ایم پی ایس وایي چې مته ډبل اے سی جماعتو سره تعلق شوی. ایم پی ایس چې فرض که دا اے سی تا نوې راویستی ډبل اے سی دا یو تحصیلدار سره و تا راویستی دی او دلته کې په تحصیل دینځی کې د ډبل اے سی په کرسۍ باندې کېنولی دی. دویمه خبره داسې ده دلته مونږ زیاتر خلک چې دی انپړ یو مخ پر ځي کې چاپه وهلي دي تللي دي یو تنور والا له چخواله ورغلي دي. نو دا خو چونکې اردو خبره کوي هغه ته چې خبرې کړي هغه جس په اردو باندې پوهېدو نه یو د مرشټک ورکړی دی. ایم پی ایس چې ستا د دو سره تعلق نه دی او تا نه دی راویستی آیا ته به د خپل پښتانه ته به د خپل علاقې د خلک بې عزته کې د دې لپاره تا ته راویستی دی. ایم پی ایس ته دا واوره
که فرض که 15 ورځې کې دننه دا AC او ډبل AC ټرانسفر نشو نو چې دره پرسکپ به د MPA او د PTI نه نوې لاهمن اعلان کوي، کاغه د سټرایک په شکل کې دی او کاغه د احتجاج په شکل کې دی. کمشنر صاحب تاسو یو خبر واورئ، نن خو مته چکدره پرسکپ صرف ته چکدري پرسکپ مخې ته ټریډ یونین او چکدره پرسکپ صحافیان ناغون شوي احتجاج کوي. کو په 15 ورځې کې دننه AC او ډبل AC ټرانسفر نشو، مونږ په ملاکنډ ډیویژن کې مکمل احتجاج کو. مونږ د کمشنر اپیس مخ ته سواد کې د DC اپیس مخ ته تمرګری مخ ته ټول صحافیان وکیلا ټول سیاسي نمائندگان او صحافیان چې کم دي دا به احتجاج کو. کو څه نقصان وشو دا غزي مواربته، ولهذا زیو ځل بیا ستنه د مطالبه کوم چې په لږ 15 ورځې کې دننه AC او ډبل AC ټرانسفر دنه غواړو. زه د ټریډ یونین تحصیلات دینځي صدر خواجه فیض الغفور صاحب، نائب صدر علي باچا، د ټریډ یونین کابینه د تحصیل چې څومره کابینو سره راغلي د هغو د پرسکپ د مرګرو د وکیلا برادرۍ او زموږ سره چې څومره سیاسي خلکو په دې کې مته یو جدوجہد کړی دی، زموږ سره په شا باندې ولاړ دي. زه د هغو ډېر انتهایي شکریا ادا کوم چې زموږ سره په دې سټرایک کې شرکت وکړو او زموږ چې دا کم احتجاج دی د AC او ډبل AC خلاف موږ د ذاتي مفاد دپاره نه راوتي. که شاه فیصل فرض کا د جرمانو خلاف خبره کړې ده، که شاه فیصل فرض کا د خپل کوج متعلق خبره کړې ده، هغه د یو مظلوم اواز راچوت کړی دی. که فرض کا دوی دا دباول غواړي او دوی چې مته دم ختمول غواړو، د دې ته موږ هیڅ قسمت جوړ نه یو. MPA صاحب تم دا خبره واره، کمشنر صاحب تم دا خبره واره، که په 15 ورځې کې دننه AC او ډبل AC ټرانسفر نشو، مونږ به باقاعده په دې روډونو باندې کینو، مونږ به سټرایک کوو. ټول ملاکنډ ډیویژن چې کم دی شټر ډاون هم کېږي، زموږ سره به ټریډ یونین هم ولاړي، زموږ سره به سیاسي خلک هم ولاړي، زموږ سره به صحافیان هم ولاړي او انشاءالله مونږ به د هغې پورې سټرایک سټارټي د څو پورې چې AC او ډبل AC ټرانسفر نه شي. په دې موقع د ټریډ یونین او ادینځي اصلاحي جرګې صدر خواجه فیض الغفور واضح کړه چې صحافیان د معاشرې د بیوسو خلکو आवाज دي. مقامی صحافیانو همیشه د حق او سچ خبره کړې ده، چونکه شاه فیصل افغاني په 13 ورځو کې د انتظامیې له طرفه په دکاندارانو د تشدد خلاف ریپورټینګ کړی وو او بیا د جرمانو په پیسو کې د انتظامی افسرانو په کرپشن خبره کړې وه. ځکه انتظامیې د شاه فیصل خلاف په عناد باندې یو پلانټډ او بې بنیاد شکایت د گرفتارۍ وارنټ جاری کړو. د انتظامیې دا قسمه بلیک میلینګ ناقابل برداشت او قابل گرفت جرم دی. دوی زیاته کړه چې ټریډ یونین د شاه فیصل افغاني سره څنګ په څنګ ولاړ دی او که په 15 ورځو کې د انتظامی افسرانو بدلی ونه شوه او د هغې خلاف قانوني کاروایی شروع نه شوه، نو ټریډ یونین به ټول قوم ته په سړکونو د راوتلو کال ورکوي او بیا به په ټول تحصیل کې احتجاج او شټر ډاون وي. په دې موقع د پریس کلب جنرال سیکرټري سید ظفر علي شاه وینا وه. د دې نه اخوا څه کیدای شي چې مونږ ووایو، صرف یو څو سوالونه دي چې هغه زه اوچتوم. هغه سوالونه دا دي چې صحافیان چې دي هغه چېرته د خټو ګټو دیوالونه نه وهي، هغه چېرته په فیکټریانو کې کار نه کوي. د صحافیانو کار چې دی هغه دا دی چې د قلم په ذریعه باندې د معاشرې د محرومې طبقې، د مظلومې طبقې، د بېوسه طبقې اواز چې دی هغه جوړ شي، د هغه مسایلو نشاندهي وکړي کوم چې په معاشره کې د ظلم او د ناانصافۍ په زمره کې راځي. اوس دغه ریپورټینګ کول په دغه حواله باندې دا جرم دی. د یو سړي باندې د سپېړې ګزار د هغې تپوس کول چې دی دا جرم دی. په یو دکاندار باندې ناجایز جرمانه لګول د هغې تپوس کول دا جرم دی. د جرمانو د حساب کتابو په حواله باندې د هغه نه جواب غوښتل آیا دا جرم دی؟ دا ټولې خبرې چې دی د دې سوالونو جواب چې دی هغه مونږ په تاسو باندې پرېږدو. مظاهرې ته د پریس کلب سینیر ارکانو محمد جلیل او محمد اسرار هم خطاب وکړو. د پریس کلب صدر او کابینه چې کومه فیصله وکړه د دغه مونږ برپور حمایت کوو. د دې مونږ برپور چې دی نو هغه زمونږ مشران دي او چې هغوی په دې حواله باندې څه خبره کوي مونږ د هغوی شانه بشانه ولاړ یو. کم زمونږ د ملګري شاه فیصل خان کم خپله ذمهداري پوره کړې ده، دا زمونږ د ټولو همتقه ذمهدارۍ دي چې په دې علاقه کې هر ایشو راځي، هر څیز راځي. زما ذمهداري دا ده که هغه د ښځې خاوند په منځ کې جګړه ولې نه، خو چې کله هغه ته انصاف نه میلاویږي، یو فریق پولیس ته لاړ شي یا انتظامي افسر ته لاړ شي او هغه ته انصاف میلاو نه شي، نو دویم تک د هغه زما دري، زما د پریس کلب دري،
دې در ته هغه خلک راځي چې د چا سره ظلمونه کېږي د چا اواز چې کوم دی هغه څوک نه اوري. همدغه اواز و چې شاه فیصل خان چت کړی دی د جرمانو په حواله باندې یا په نور حواله باندې چې وهل شوي دي دا شوي او هغه ته به چا ویلي او باقاعده ثبوتونه موجود ده د هغې نه پس خو بیا نور څیزونه هم چې کوم دی نو هغه راغلي دي. که دغه اوازونه دباویږي دا داسې ده لکه چې زما اواز دباویږي، دا داسې ده چې د هغه غریب زنانه او نارینه چې کم دلته د انتظامي یا پولیس افسرانو د وجې نه په تکلیف کې دي او هغوی زمونږ پریس کلب زمونږ ملګري خپله سهاره ګڼي چې که دا اوچت شي نو موږ ته به انصاف میلاو شي. نو که دغه د انصاف اوازونه چې کوم دی د دغې د دباوالو دپاره زمونږ ملګری دباویږي نو زما په خیال دا زمونږ دپاره ناقابل قبول ده. دا فیصله موږ بالکل نه منو. د مقامی صحافي شاه فیصل افغاني خلاف د انتظامیې د انتقامي کاروایو په ضد د ټولې صوبې د مختلفو ضلعو او په خصوصي توګه د ملاکنډ ډیویژن صحافیان هم په احتجاج دي.